أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء آیاتا ندلی دلی چه بیشک اللہ تعالی راورولی دی دا اسمان نا ابولرا فاخرجنا به ثمرات پس راوستلی دی منگ پدغی ابو سرا ثمرات میولرا مختلفا الوانها چه جدا جدا دی رنگون دا حقی ومن الجبال جدد او باز دی غروننا جدد داسی ٹکڑی دی بیزن چسپینی دی وحمر مختلف الوانها او بازی ٹکڑی سری دی او مختلف دی جدا جدا دی رنگون دہغی وغرابی بسود او سر ٹکڑے دی غرونو دی تکی توری ومن الناس والدواب او بعض دی انسانانونا او دغی زند سرونا والانعام او دسارونا مختلف الوانه كذلك جدا جدا دی رنگون د هر یو دق رنگی انما يخشى الله من عباده العلماء بیشکا یریگی د اللہ نا پا بندگانو د حق کی عالمان پوہان خلق ان اللہ عزیز غفور بیشک اللہ تعالی دے غالب او بخن کے ان الذين يتلون كتاب الله بیشک هاغ کسان چی تلاوت کوي کتاب د الله لرا واقاموا الصلاة او قائم وی دوی مانز لرا وانفقوا مما رزقناهم او خرچ کوي دوی مما دهاغی سنا رزقناهم چه ورکڑی دی منگ دویتا سر وعلانیتا پپٹا او پخکارا یرجون تجارتا او دوی امید ساتی دداس تجارت دداس کاروبار لن تبور چه حس کل تاوان نکوی حغا حس کل بخسار را نوڑی لیوفیهم اجورهم انجام بداشی چه پورا پورا بورکڑی اللہ تعالی دویتا اجورهم اغا اجرنا بدلی دوی ویزیدهم من فضله او زیاد بورکڑی اللہ تعالی دویتا دخپل فضلنا دخپل مہربانینا انہو غفور شکور بیشکا دے دغ اللہ بخن کے او قدردانا والذی اوحینا الیک من الکتاب او هاغس چو وحی کڑی دی منگتا تا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم من الکتاب د کتابنا هو الحق هم هغا رشتیا دی حق دی مصدقا لما بین یدیه او هغا تصدیق کون کی دی دا هاغس چی دی مخ کی دا هغینا ان اللہ بعباده لخبیر بصیر بیشک اللہ تعالی پا بندگان اخپلو خام خادے خبردارا او لدن کے
ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بیا ورکړو مونږه کتاب هغه کسانو ته اصطفینا چې غوړه کړي دي مونږ من عبادنا د بندگانو خپلنا فمنهم ظالم لنفسه پس بعض د دوینا ظلم کون کی دی پخپل ځان ومنهم مقتصد او بعض د دوینا دی میانا روا درمیانا ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله او بعض د دوینا وړاندې کیدونکي دي نیکو ته باذن الله په توفیق د الله سره په حکم د الله سره ذالک هو الفضل الكبير دا فضل لوی د الله د طرف نه پدوي جنات عدن وی بد دوی د پار باغونا د همیشه پات کېدلو يدخلونها دوی بداخليږي هغیتا يحلون فيها او اغستول بشي دویتا فيها پدغ جنتونو کې من اساور من ذهب هغه بنگړي د سرو زرو ولؤلؤا او ملغلري ولباسهم فيها حرير او جامد دوی بوي په دې جنتونو کې درې خمو وقالوا الحمد لله الذي اوای بدوی چې تمام تعریفنا تمام ثنا صفتنا خاص الله لردی الذي غزات اذهب عنا الحزن چې بوی وستلو زمونږ نه غم لرا تکلیف لرا پریشانی لرا ان ربنا لغفور شکور بیشک رب زمون خامخا دے بخون کے او قدردانا الذي او دغا اللہ غزات دے احلنا دار المقامت من فضله چرا کوزی کڑو من رائے وستلو من دار المقامت حقی کور د ہمیشہ پاتی کے دلوتا من فضله پا پزل خپل سرا پا مہربانی خپل سرا لا يمسنا فيها نصب نبرا رسیگی منگتا فيها پدی جنتونو کے نصب سقسم تکلیف سقسم مشقت ولا يمسنا فيها لغوب او نبرا رسیگی منگتا پدی جنتونو کے لغوب ستومانی ستڑی والے والذین کفروا او هاغ کسان چې کفر کړي لهم نار جهنم وی بل د دوی د پاره اور د جهنم لا یقضى علیهم فیصله بن کولای کیږي په دوی باندې د مرګ فیموتوا پس چمړ شي دوی ولا يخفف عنهم من عذابها او نبس پکولے کیږي د دوینا عذاب د دغه جهنم كذلك نجزي كل كفور هم دقرنګ من بدل ورکو هر ناشکرتا وهم يسترخون فيها او دوی با چغی وخی پدی دوزخ کے پدی جہنم کے ربنا اوائی با چه اے رب زمانگا اخرجنا اباسی منگ لرا نعمل صالحا منگ بعمل وکنیک غیر الذي كنا نعمل على ودهاغ عملنا كنا نعمل چه من بکولو
اولم نعمرکم آیا ما عمر نو در کڑے تاسو تا ما جون نو در کڑے تاسو تا ما دمر جون دمر عمر یتذکر فیه من تذکرا چی نصیحت حاصلوی نصیحت قبلوی پا حقی کی من هاغ سوک تذکرا چی هاغ نصیحت قبلوی وجاءکم النذیر او راغلیو تاسو تیرون کی فذوقوا پس وسکی تاسو دا عذاب فما للظالمین من نصیر پس نبوی د ظالمانو د پارا سوک امداد کون کے مدد کون کے